نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يوزلوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق النبي الرؤوف الرحيم. درود شریف پا جمعوائے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. جناب صدر مجلس، معزز علماء کرام، طلباء اعزام او دغه مدرسه د دوره حدیث طالبات و خويندو او معلمات و خويندو، کال پکال په دغه مدرسه کې دغه عظیم اجتماع جوړیږي او پاغه کې علماء کرام بیانونو کې نعت خوانان پکې نعت خوانیو کې
او د بخاری شریف ختم هم پکیو شي. قسم دی چې دا د خدای لوی نعمت دی. خدای گواه دی چې یو سړی پوهیږي په دې سوچو کې، نو دا ستاسو د پاره په دې علاقه کې یو ډېره لوی نعمت دی چې زموږ حاجي صاحب حاجی جمعه خان صاحب دا زید مجدهم دا ډېر وخت نه خدای پاک دله دا توفیق ورکړی دی او د بناتو یو لوی اداره جوړه کړې ده او کال په کال ته خدای پاک ډېرې عالمان فارغی او بیا هغه عالمان په نورو علاقو کې لګیا دي د قرآن او د دین خدمت کوي. د دې حاجي صاحب جون ته قسم دی زه کله واپس خېږم، ځکه عالم نه دی ګورې، خو د علماو لمن یې نیولې ده او د علماو ناسته یې کړې ده، نو خدای پې دا لوی فضل کړی دی چې دې دا خورې والي او ښکلي کي او د خدای د نعمت عمر بر شکریه ادا کړي، نو دا پې کمه ده. لوی نعمت ولا خدای ورکړی دی. بچی حافظان، لونه حافظان عالمان او لوی خدمت ته خدای اخلي، دا د قبولیت نښه ده. نو خدای دې د دا خواري قبوله کړي او الله یې د اهل و عیال له د دې مرتبې او اجرونه په دواړه جهانه باندې ورکړي. نو دا لوی خبره ده. یو الک عالم جوړول یا یو جنې عالمه جوړول دا آسانه خبره نه ده، ډېره ګرانه خبره ده. او په دې وخت کې بیا د مدرسو خدمت دا څومره ګران کار دی. مدرسو سره څوک امداد کم ځای کوي او چندې غوښتل او کوڅه په کوڅه ګرځېدل، دا ډېر لوی کار خیر دی. نو حاجي صاحب دامت برکاتهم حاجی جمعه خان صاحب او د هغه بچي، د هغه خاندان، د هغه لونه، د هغه اهل و عیال دا ډېر لوی د سعادت خاوندان دي چې الله ته د دومره لوی مدرسې خدمت اخلي. خدای دې ولا قبول کړي. زمانه مخکې زموږ مشر شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا معتصم بالله صاحب دامت برکاتهم د مدرسو په تاریخ باندې ډېر ګران قدر ښکلی تقریر وکړ. او بیا زما محترم رور شیخ التفسیر حضرت مولانا حزب الله جان صاحب دامت برکاتهم د زنانو د علم او د زنانو د پوهې متعلق درته ډېرې ښکلې درنې دینی خبرې عرض وفرمایلې. خدای دې پې موږ تاسو له عمل راکړي. زم د دې اخیری حدیث او د دې باب متعلق درته یو څو ضروري خبرې به عرض کوم او کوشش به کوم چې په ساده پښتو کې درته ووایم. د طالبانو هغه علمي اصطلاحات او ګرانې خبرې به کوشش کوم چې درته ونه کوم چې تاسو پې پېښ شئ. خو بعضې خبرې رونو ضروري وي د درس حدیث، د هغې وجه دی چې سند سره تعلق او دا خو د جنکو د زنانو د بخاري ختم دی، نو بعضې خبرې به پکې لږې علمي راځي، نو تاسو به په هغې نه تنګېږئ. زه محسوسوم خو ضرورت یې محسوسوم، نو ځکه یې زه درته وایم. او زما رونو د بناتو د مدرسې اهمیت به م درته آخره کې په یو دوو ټکو کې عرض کړم. خدای دې ما له د وینو تاسو له د اورېدو توفیق راکړي او موږ ټولو له دې پې خدای عمل نصیب کړي. زما رونو دا کتاب دې ته بخاري شریف وایي. دا بخاري شریف د دې کتاب خپل نوم نه دی ګوره، دا د دې کتاب د ملا صاحب لقب دی. د دې خپل یو جدا نوم دی، الجامع الصحیح المسند المختصر من احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه و ایامه. دا اوږد نوم ولري ملا صاحب ښوده دی. نو دا بخاري شریف ورته ولې وایي؟ دا ردی ملا صاحب لقب دی. او چې چا دا کتاب لیکلی دی د دې ملا صاحب خپل نوم څه دی؟ محمد. د پلار نوم اسماعیل دی او د نیکه نوم ابراهیم دی او د هغه د پلار نوم مغیره دی او د هغه د پلار نوم بردزبه دی او بخارا
دی خراسان علاقه کې یو کلی دی یو وطن دی هغې ته نسبت دی ځکه ورته بخاري وایي. دی کتاب له خدای ډېر لوی مقبولیت ورکړی دی چې 8 کاله او 10 کاله یو هلک او جینۍ په مدرسو کې تیر کې وظیفې وخوري او چړونه راغونډ کړي نو چې تر څو یې دا کتاب نه خلاص کړی نو دته عالم موږ نه وایو او دی جینۍ ته عالمه نه وایو. چې دا کتاب خلاص کی جینۍ ته صادر ورپسر کو او هلک ته پټکې ورپسل کو او زمونږ په بیا اعتمادي چې دا عالم دی او دا علم خدمت کولی شي. نو دا عالم جوړېدو دارالمدار دا په دې کتاب دی. دومره اهمیت خدای دې کتاب له ورکړی دی چې نن په کله دنیا کې د ځمکې د پاس او د اسمان لاندې د قرآن شریف نه پس د اصح الکتب بعد کتاب الله لقب دته ملو شوی دی چې د خدای د قرآن نه پس صحیح ترین کتاب په کتابونو کې د امام بخاری کتاب دی. دا قبولیت دته خدای والی ورکا. نو د دې مختصر یو 2 ټکي دته وایم. رو ملا صاحب کې ډېر لوی اخلاص او ډېر لوی همت یې کړی دی. دا امام بخاری لا ماشوم و چې په سترګو ړوند شو نو مور به خدای ته جړل وی یا الله زما چې کوم خیار او قابل بچیو او مې نیت کړو چې دی به د پیغمبر علیه السلام د علوم عالم جوړو نو خدای په سترګو دې ړوند کړ اوس خو دې څه نشي زده کولی. نو په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولید. نا ورته وی ولې خپې ولې جاړې؟ وی یو بچی مې و خیار بچی نورم و چې کوم خیار او قابلو نو ما نیت کړو چې د پیغمبر علیه السلام د علوم وارث به جوړو اپستر ګړون شوی دی دې پسې جاړم. ویزا مبارک دشه بچی د خدای جوړ کړی دی. نو چې دا د خوبه پاسې ده او دا بخاری صاحب ماشوم دی د خوبه راویښ کا او وته وکتل نو خدای پاک سترګې جوړې کړې. نو علما لیکي وی د ابراهیم علیه السلام په بشارت خدای پاک د سترګې جوړې کړې. نو بیا لګیا شو د علم په طلب کې. نو هغه زمانه کې شام ته مصر ته جزیرة العرب عراق بصره کوفه یمن مکه مدینه په دې علاقو ګرځېد او د پیغمبر علیه السلام حدیث به زده کول او ځان سره به لیکل او کوڅه په کوڅه به ګرځېده. کله به ډوډۍ م نه وه. دې پخپله وی داسې وخت په ما تیر شوی دی چې ما یو شواروس په یو بادام او په 2 بادامو ګزاره کړې ده. دومره خواري کړې ده او یې ګرځېدم به د حضور پاک په احادیثو پسې او چې کم سړی به راته ښه زبردست علم والا مضبوط حافظې والا او کلک ایمان او مضبوط تقوا والا ښکارېده د هغه نه به مې لیکل کول او چې لږ به م چا کې کمی نو ما به حدیث نه لیکل. یو ځل ورته چاوی وی فلانکي ځای کې یو سړی دی او د نبی علیه السلام یو حدیث دی ورسره یو میاشت مزل یې ورپسې وکړ. نو چې دی ورسېد نو د هغه سړي نه اس تښتېدلی و. نو ده تپوس وکړه وی اس دې تښتېدلی دی او داسې تللی دی. وی ودرېږه ځم ورپسې وخت نه ضایع کوم. ورپسې لاړ نو دا اس چې څوک رانیسي نو دی قانون دی چې زولی ورته تشه ونیسي د هغه اس د دوکه کولو دپاره نو اس راشي نو کلکې یې راونیسي. نو هغه زولی راغونډه کړې وه اس پې ګمان وکړه چې دې کې څه دي لکه دا چرګ چې څوک نیسي او تش موټې ورته نیسي چې اس راغې کلکې ونیوه او زولی ښکته وغورځوله. امام بخاري ورته وایي ملګري دې زولی کې دې څه دي؟ وی دې کې خو څه نو وی دا دې ولې غونډه کړې وه؟ وی دا اس مې پې رانیوه. وی ښه انا لله و انا الیه راجعون دوکه دې ورسره وکړه. وی زه یو مقصد لراغلی یم خو لاړم سلام علیکم. وی څه مقصد دی؟ وی ما اورېدلي چې تا سره د حضور پاک یو حدیث دی ما یو میاشت در پسې مزل وکړو. وی یو نه ډېر دي را سره راځه چې درته بیان کم. وی اوس مې وتاجت نشته. وی اس سره دې دوکه وکړه یریږم ما سره د حضور پاک په احادیثو کې دوکه ونه کړي. زمونږ په کتابونو کې د عدالت دپاره یو شرط دی چې هغې ته مروت وایي. مروت دې ته وایي
چې هغه کارونه به نه کوي چې کم په عرف کې ښه نه لګي. نو چې کم سړی هغه کارونه کوي چې عام عرف کې شریعت کې خلاف نی خو په عام عرف کې ښه نی، نو د صفت د مروت صفت نشتا، نو د بیا عادل نه ویل کېږي. عدالت دې ته وایي د راوي دپاره دا شرط دی چې ده کې به تقوا او مروت وي. تقوا څه ته وایي؟ اجتناب داغی امور نه چې شرعن کم سیزونه مستنکر او قبیح دي، او مروت هغې امورو ته وایي ځان ساتل داغی امور نه چې شرعن قبیح نه دي خو عرفن قبیحه دي، نو د دې نه به ځان ساتئ. نو تی روان شو، دومره زیات تقوا و په دې سړي کې. یو ځل یې د کشتۍ سفر کو، کشتۍ ته وخته، نو دا مولیان صاحبان خو وي سادهګان، پیسې ورسره وې هغې شمېرلې، نو یو غل ولیدې چې دومره پیسې دي او تیله کې یې واچولې، غل هغه تیله یې صحیح کړه، نو چې دې سنګ وخت کشتۍ ته، نو غل هم ورپسې وخت. نو چې څه منځې کشتۍ لاړه، نو غل خو د پیسو شمېر او د تیله د بټوې نښه معلومه کړې وه، نو غل اواز وکړ، وی خدای مو بخه، ما نه یو بټوه روکه شوې د تیلې دی رنګ دی او پکې دومره زره روپۍ دي که چا سره یې مالی راکې. امام بخاری وی خدای دا څنګه غل دی، د کشف خاوند دی، زما د روپو شمېر هم ورته معلوم دی او د بټوې د تیلې رنګ هم ورته معلوم دی، دا څنګه غل دی؟ دا به زما په خیال د دې څوارلسمې سزۍ دا بېدینه ډیډران به و غالبا، دې کې به یو و. دا غلط ډاکوان اوس در پسې بیا پوټونو پسې ګرځي، دا ډاکوان چې د ملک دا پیسې خوړلې ده او د قوم دا مال یې لوټ کړی دی او د زکات په کروڑونو روپۍ خوړلې دي، او ځان له یو کس زه کله واورم په مولیانو پسې به اعتراض کوي، مولا دا چل دی دا چل دی، او په حرامو شپږ اووه بنګلې ځان له روانې کړي. دا ډاکوان وپېژنئ، دا غله قسم په خدای تاسو نه پوک جوړ کړی دی، پوک لکه ګنې چې سړی په ګاڼۍ کې ورکي که نه او پوک تی جوړ کړي، دقسې د نه هغه جوس استی دی، رسې د نیستی دی، هغه هغوی هالینډ ته او نورو ملکونو ته منتقل کړی دی او تش پوک یې پرېښی دی او څه معمولي غوندې رس درکې شته، هغه د نه دی بل ځل لوباسي، پرېږدیم نه، هلک غوندې رس دی، هغه د نه بیا وباسي چې ګاڼۍ کې دې ورکړي او بیا یې د نه وباسي. ما بل یو ځای کې بیان کو، مې زمونږ دا خلک ښه خلک به ورته وویمه، روجه ته یېره شوه، روجه کې به موږ مونځ کو چې شاته ړومبي کې به م الله اکبر وي، پنځه شپږ صفه به و، چې سلام به مو ګرځو یو صف به و. هلکه هغه نور څه شو؟ وی صاحب لوډ شیډینګ دی، بار اوتی دي، خېټه به یې ښکاره وه او ځان ته به یې لمن واله، دوی خدای بیخ وباسه، خیرې به یې کوله، لمن به یې دوی خدای بیخ وباسه. مې کمبختو روجه م دونه زر یېره شوه، د روجې میاشت به بیا راځي که نه راځي؟ یقین کوه که دې دلته شمم بله ووینئ، دا نور څیزونه خو په خپل ځای پرېږده. دا غله ډاکوان درته را مخکې شوي دي او د دنیا دپاره، او په مولا دا ضروري خبرې دي، په دې مه تنګېږئ، په مولا به د اعتراض کوي، وی مولا چې دی وی دی اسلام نه غواړي، اسلام آباد غواړي، وایي که نه وایي؟ او زمونږ دا سادهګان طالباني دیم زر سټو ګرئ، یاره وایي څه ووایو نو؟ هلکه کوله ووته وایه، وی زه اسلام آباد غواړم. مولا اسلام آباد غواړي، دروغ خو نه وایي، صفا ورته ووایه، وی زه بلکل اسلام آباد غواړم. نو یو د بجلیګر مولوي صاحب جواب دی او یو زما دی. بجلیګر مولوي صاحب نه چا تپوس وکړي مولا اسلام آباد غواړي، هغه وی تا خریلي سره اسلام آباد خوند نه کوي، ما پټکي والا سره خوند کوي، چې په دغه کورسۍ زه ناست یم او په دا لارو کوڅو کې زه ګرځم، پټکۍ مې والي، په ما به خشته ښکاري، ستا خو د ښځې مثال دی او د ښځې په شان شکل دی، په تا ښه نه ښکاري. او زه درته بل جواب کوم، بلکل مولا اسلام دا خبره نه ده، خو ما او تا کې فرق دی. ته اسلام آباد څه له غواړې؟ ګوره په دلیل به خبرې کوم، بې دلیله به نه ویم. کومه خبره مې بې دلیله وکړه، بخاري مخکې پرته ده، ما ته ووایه، اعتراض را باندې کولی چې په مجلس کې چیلنج کوم خلک. ته اسلام آباد غواړې خېټې له، کرپشن له، رشوت له، بینک بیلنس له، ډاکې له غواړې چې پیسه د قوم نه ووایې او بار ملکونو کې ځان له غټې غټې پلازې جوړې کړې، ته دې له غواړې. او د هغې مثال درته مخکې دی، را باندې نور تفصیل مالی، مثال مخکې دی.
او زه اسلام آباد څله غواړم دیله کې د خدای قرآن او د پیغمبر د سنت و نظام په دې ملک کې راشي موتا کې فرق دی زه اسلام له غواړم ته کرپشن له غواړئ زه د قرآن نظام له غواړم زه د پیغمبر حدیثو له غواړم او ته د ډوډۍ دپاره او د خپلې خېټې دپاره غواړئ او مثال دله در کوم که تاسو خپل حکمران طبقه ولیدله په دې 15 کاله کې کم چې اسلام آباد ته تللی دي او چا حکمرانی کړې ده نو ځان له څومره بنګلې جوړې کړې خلک مونږ ولیدل چې دلته به په 71 ګاډو کې ګرځېدل او په 82 کې به ګرځېدل نن سبا د موټر او د بنګلو پته نه لګي او ما خپل مشران هم لیدلی دي زما د قسم په خدای وي ته چې نن په دې ملک کې ستا دا اوس چې کم 18 ترمیم دا کم بل پاس شو او دې کې کم مسلې روانې وي ورشه د اسمبلی په ریکارډ وګورئ اسمبلی کې چې کم بل پیش شي کا قانون وګرځي کو نه ګرځي هغه د اسمبلی ملکیت وګرځي اسوک نشي غیبولی په اسمبلی کې پروتي لاړ شوی ګورئ دا دام پکې پیش شوی ده د حکمران طبقې د طرف نه دام پیش شوی ده چې صدر سره د اسلام دا نوم کټکول پکار دی چې دی مسلم وي ستا آیین کې دا لیکلی دي چې د پاکستان د صدر لپاره دا شرط چې دی مسلمانی او مثال به د انډیا ورکاو وی انډیا کې هغه د هندوانو ملک دی او ولې صدر پکې زمونږ هغه مسلمان ساینسدان نو څه دلته دی هندو سیک راتلی چې قادیانې دی راشي کنه وزیر اعظم دپاره دا شرط ختم کړي چې دی مسلمانی او د ملک نوم اسلامیه جمهوریه پاکستان د اسلامیه لفظ ته لرې کې دا پکې د سنه کم ځای نه راوستي دي په دغه اسمبلی کې چې دا علما کرام نه وي چې ته اسلام آباد غواړي نو نن به د په آیین کې دا ترمیم شوی و دغه مولانا فضل الرحمن او دغه ملګري ودرېدل میدان کې علما میدان کې ودرېدل بس هلکه دغه علما میدان کې ودرېدل او د هغې د دغې باطلو نظریو مقابله وکړه او آیین یې دله په خپل ځای محفوظ پاتې کړ تا چې نن ناموس رسالت والا قانون پروت دی ستا په ملک کې چې د پیغمبر علیه السلام په جامه او په ناموس په څوک حمله نه کوي څومره چغې والې شوې ستا لیډر د پښتنو لیډر رښتیا درته ووایم ستا د پښتنو لیډر چې انډیا ته لاړ ستا د پښتنو مشر نو په انډیا کې د هغه بیان جاری شو په اخباراتو کې اوس هم پروت دی هغه ځای نه بیان جاری کوي میں سیکولر هوں سیکولر هلکه لږ پښتو کې وایه ته خو بسم الله په پښتو کې وایې بسم الله پښتو کې وای مونږ لا پښتو کې نه دی شروع کړی درځي بنانو معنا به نه درځي بسم الله پښتو کې وای سیکولر معنا بے مذهبه د پښتو معنا ده او بیا هغه ځای نه اعلان وکړو ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے دیکھیں ترمیم بوکو انڈیا دا دشمن پزمکا تلگیو دا پیغمبر پا جامع باندے حملہ کے نن بیا در تا روتے دے ما لوٹ راکے میں چی سوک دا لوٹ در کی دا دا پیغمبر لوی دشمنی کہ دا پیغمبر جامع دا چاخوا خی او دا پیغمبر لمن سوک نیول غواری اب تا لوٹ ندر کئی پرون دی دا پیغمبر پا جامع اعتراض کرے دے دا علماء برکت چی پا اغا دفع کے ترمیمو نشو دا لکا بس برا دا مارونو ستا په دې ملک چې قادیانی غیر مسلم اقلیت دی دا د علماو برکت دی او یو ناشنا ټکي راته بل وویل یو کاکا پکې بل را پاسېد دا قومي اسمبلی اجلاسونه ما لیدلي دوی غوبلي پکې یو پکې بل را پاسېد دا لمسونی هغې وې تاسو خو ټول الحمدلله مسلمانان یې او په بعضې مسایلو نه به خبر هم یې یو ښځې له چې خاوند طلاق ورکي او د دې په ګېډه اولاد نه نو څو حیضه به عدت تېروي درې دا قرآن وینا ده والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء درې حیضه به عدت تېروي او چې کومه ښځه په ګېډه بچي وي نو د هغې عدت دا دی چې دا بچی کله پیدا شي نو د عدت درې حیض والا ښځه به دریو حیضو نه مخکې بل چا سره نکاح نه کوي ٹھیک شوه او چې کومه ښځه په ګېډه ماشوم دی او خاوند دی طلاق ورکړه یا خاوند ترې مړ شو چې طلاق یې ورکړه نو د چرسو بچی نه شوې هغې پورې دویم خاوند نشي کولی یا خاوند یې مړ شو نو چې کومې ښځې او په ګېډه اولاد دي نو تر څو چې اولاد نه شوي دویم خاوند نشي کولی او چې خاوند یې مړ شو نو 4 میاشتې 10 ورځې به عدت تېروي په دې خو پوهېږې که نه دا چا ویلي دي الله ویلي دي
حدیث کی دی قرآن کی دی والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربص بانفسهن 4 اشهر و10 واولات الاحمال اجلهن ان یدعن حملهن. دا قرآن وینا ده. دوی څه چل کو وی دا خو هغه زمانه کې پته نه لګېده چې په ګېډه بچی شته که نشته، نو 3 هیزه به مې انتظار کو. وی اوس خو الټراساونډ شته په هغې پته لګي، او لیبارټري شته په هغې په لومبۍ ورځ کې پته لګي چې په ګېډه کې بچی شته که نشته. وی دې قانون کې ترمیم پکار دی، د قرآن دا آیتونو ښکل پکار دی. بس ډاکټر چې ولیکي چې د دې ښځې په ګېډه بچی نشته، بل چا سره نکاح کوي، په سبا دی کوي. الټراساؤنډ باندې پته لګي او په لیبارټرۍ باندې پته لګي. د خدای د قرآن آیاتونو باسه هلکه دا مقابله د قرآن د دې آیاتونو په مقابله کې دا مقابله په اسمبلی کې درته چا کړې ده؟ دا د علماو کړې ده. که دا علما پکې نه وی نن به دا آیاتونه د قرآن نه ښکلي شوي او بیا به وی دا الټراساؤنډ کوه. ډاکټر له خو پیسې ورکوه څه بدلوي؟ په الټراساؤنډ داسې اعتبار دی، په لیبارټرۍ په ټسټ داسې اعتبار دی. دا خلک چې بار ملک ته ځي ډېر فرقونه پکې، ډاکټر له پیسې ورکړي، هغه له میډیکل چیک اپ ونه کړي او ولیکي چې دی فټ دی، انفټ یې نه لیکي. زما وروڼو اسمبلی ته علما څه دپاره ځي او ته څه دپاره ځې؟ زه اسلام آباد دې له غواړم چې د دې قرآن او د پیغمبر د نظام او د حدیث حفاظت وکړم، او ته دې لپاره ځې چې کرپشن وکړې. نو مال اسلام آباد ته تلل ګناه ده، د پیغمبر د دین حفاظت کوم، او ته پیسې لدی تاله اسلام آباد ته تلل جایز دي؟ زه د دې ملک شهري نه یم، زه د دې وطن اوسېدونکی نه یم. حق زما دی دا ملک ما آباد کړی دی، حق زما دی دا ملک ما جوړ کړی دی. قربانۍ دې ملک ته زما مشرانو ورکړي دي، او د انډیا په اونو پورې زما مشران لټکو شوي دي، او د اور بټو ته علما کرام غورځولي شوي دي، او شیخ الهند د بجلی داغونه ورکړی شوي دي. ته خو کرایه دار ملک زما دی، ملک زما دی، حفاظت یې په ما دی، سیاست پکې زما حق دی. زه د دې ملک شهریم، ته اسلام آباد حق ګڼې، زه یې نه ګڼم څه، زه د دې حقدار یم. نو ببانګې دهل ورته وایه چې دا اړۍ وسوځي چې ملا خو اسلام آباد غواړي. و اسلام آباد نه، په اسلام آباد کې هغه مضبوطه کورسۍ غواړي. که صفا ورته وایه زه غواړم د اسلامي نظام دپاره، او انشاءالله العزیز خدای به کوي داسې چې که خیري دې د قوم بیدار دی چې انشاءالله علماو ته خلک نن تږې او لیواله ناست دي. او تاسو ته خدا خبره کوم، تاسو ګورې ووټران نه یې ښه، کارکنان یې د جمعیت د چغو نه هم پته ولګېدله. یو ووټر یو کارکونی، ووټر هغې ته وایي چې هغه وټه چوي، خو ځان له خپل وټې دی. کارکون هغې ته وایي چې هغه نور وټونه خلکو نه پیدا کړي. نو تاسو ما ته ووټران نه ښکارئ، ما ته څه ښکارئ؟ کارکنان. چې څوک کوئی کارکن یې ملا سوچت کړي، دا تاسو کارکنان یې، نو تاسو به نور وټونه پیدا کوئ. وټ خو خپل مودې دی، نور به پیدا کوئ، وګرځئ په خلکو باندې. دا در باندې فرض دی، قسم دی در باندې فرض دی. بخاري مخکې درته وی غل ډاکو ځي روان دی، هغه ته پوړی ودرې اغلا به هغه کوي په کورسۍ بره په چت باندې، پوړی ورته تو دروله. نو ته ورسره په دې اغلا کې شریک شوې که ورسره نه شوې؟ او چې سړی وي نه زه ځم بره او د ستا د نظام دفاع کوم، په ثواب کې ورسره شریک شوې او که نه شوې؟ نو زما وروڼو محنت وکړې، کوشش وکړې، وګرځئ. علما کرامو له محنت وکړې، وټ وله ورکړې. دې ته مه ګورئ کار کوي که زه د دې اړو قایل نه یم، کار کړی دی او نه دی کړی، او کار کوم او کار نه کوم، بس چې د اسمبلی کې د دین دفاع دله کوي او د قرآن دفاع دله کوي او قرآن او پیغمبر نظام دپاره اواز دله اوچتوي، د دې نه لوی کار بل نشته دی. دا ډېره لویه خبره ده. نو په قومي اسمبلی کې خو درته مولانا ګوهر شاه صاحب ولاړ دی، او په صوبایي اسمبلی کې مې د شکور خان نوم واورېدل، حاجي خان خان او ولاړ دی. نو دا ګوره دی له به انشاءالله العزیز روټ ورکوئ. جزاکم الله جزاکم الله. حاجي صاحب باندې موږ فخر کوو چې دی راغی او زمونږ پارټۍ کې شامل شو، او الحمدلله صالح انسان دی، بې داغه دی، د خدای پاک فضل دی، بې داغه انسان دی. یعنې تاسو خبره درته وکړم، جمعیت علما اسلام ته د ټیکټ د خصوصا راتللو کې ډېر زیات خلک راتلل، چې دا راته صفا واضحه کړم. په دې ډېر زیات میټینګونه وشو او ډېر لوی لوی خلکو اراده لرله چې موږ په جمعیت کې شاملېږو، موږ له ټیکټ راکړئ. لیکن د ده جامه پاکه وه، کردار یې پاک و، او والد صاحب هم ډېر لوی
سړی تیر شوی دی نو زمونږ مشرانو د په حق کې فیصله وکړه او د باندې جرګه وکړه او د یې راوسته نو انشاءالله چې داسې ونه کوې که نه چې سبا دې وایي چې مولیانو راوستمه او بیا رانه غلې کېناستل تاسو کارکنان یې کوڅه په کوڅه به ګرځئ ښه انشاءالله العزیز او منډې به وهې چې دې پاس کېږي خواسې پاس کېږي ما ته پته نه ما بله نیسه ته کې م تللی وم جلسه مې کړې ده پاس کېږي خواسې خو چې په ښه مضبوط اکثریت باندې دې پاس شي انشاءالله العزیز خیر خبر رانه بل خوا لاړه خو دا ضروري خبره وه دا ضروري نکته وه نو د مارونو نو هغه غل چې دی هغه آواز وکړ وی ما نه تیلی پروت دی او دی رنګ دی او دومره زر روپۍ دي پکې او که چا سره نو راکې امام بخاري کې سوچ وکړه چې خدای غل دا څنګه غل دی د کشف خاوند دی زما هغه پیسې او هغه رنګ خو ورته تاسو معلوم دی نو غلی شو هغه بیا آواز وکړه غل په درې باره بیا آواز وکړه امام بخاري د کشتۍ غاړې ته شو تیلی راواغېسته سره د روپیو دریاب ته لړه کړه غل چې چغې وی خلک ورته وایي څه شور دی جوړ کړی دی خو شور وکړه چې په چا دې شک یې هغه ولټوه که نه نو هوښیارو غل هغه ځای نه یې شور وکړه یو لټی بل لټی بل لټی بل لټی اخره کې امام بخاري له راغی دی خو لټاو تیلی ورسره پیدا نه کړه نو چې کشتۍ نه کوز شو نو امام بخاري مخکې روان دی بسترې په اوږه ده او دا غل ورپسې ده چې خلکو نه خوښ شو غل ورته وي استاد یې ته ودرېږه ملا صاحب ودرېده وی تیلی دې څه کړه وی نور خو تم خپې او زم خپې ما دواړه سره پیو تیلی دې څه کړه وی ظالمه تا را باندې د غلې الزام ونه لګو نو څه شوه تیلی وی خو ما دریاب ته غورځوله اوهو دریاب ته دې ولې غورځوله خو یا به ستا شوې او یا زما وی ستا کېده نه زما و ما سره دلایل او چې کله به یو حدیث لیکه نو قلم به یې تیره کو نابوره به یې ځان سره جمع کوله نو وی په دې څه کې نو وصیت یې وکړه چې کله مړ شم نو زما د غسل اوبه چې ګرموې نو دا بوره پکې واچوې چې دې بورې ما پې د حضور پاک حدیث لیکلی دي تو اوبو ته ورسي او هغه اوبه زما په وجودو لګېږي نو صاحب ابتلاعات خو په علماء وي په هره زمانه کې نو په دې غریب هم د ظالمانو بادشاهانو د لاسه ابتلاعات تېرېدل نو یو ځای نه بل ځای ته بل ځای نه بل ځای ته نو آخره کې خپل وطن ته راغی نو هلته یو بادشاه یو گورنر ته مطالبه وکړه وی زما دربار ته به راځې او زما بچو ته به دا کتاب زما په دربار کې ښې وی زه درباري ملا نه دا کار نه کوم زه حدیث نه سپکوم وی ښه زما بچي به درځي ورته خپل ځای ښایه خپله مدرسه کې په نورو شاګردانو سره به یو ځای نه کښېنې جدا به کښېنې وی دا کارم نه کوم چاپلوسي را کې نشته که نورو سره ګډ کښېنې ډېره ښه ده ګنې مې رالېږه وی زما د علاقې نه وځه وی ښه دا دې وتم خو خدای دې غرق که هغه خو خدای تباه که نو لاړ نو په ازبکستان کې یو کلی د خرتنګ ورته وایي هلته یې رشته دارانو هلته یې شپه شوه نو د خدای نه یې سوال وکړ وی اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضني الیک غیر مفتون خدای وی ستا ځمکه ډېره فراخه ده خو په ما تنګه ده خدای ستا ځمکه ډېره فراخه ده خو الله په ما تنګه ده نو خدای د فتنې د مرګ نه مې وساته او ما ځان ته قبض که نو د جمعې ورځ و د خالي شپه نو ډېرې خولې ته بیا د وفات شو ازبکستان کې اوس هم قبر دی او لویه مدرسه ده د امام بخاري په نوم باندې په هغې کې د قبر دی نو چې کله وفات کېږي ګوره دقه وخت یو عالم وی ما حضور پاک په خوب کې ولیدل سپینې جامې دي او ګڼ ملګري ورسره دي مې حضرت څه کوې وی د امام بخاري استقبال له راغلی ما نو چې پاسېدم نو پرېوتم په سوچ کې چې د دې څه مطلب وی چې معلوم په اسور شو معلومات مې واخیستل بعینه حق وخت د امام بخاري انتقال شوی حضور پاک استقبال کوي او بیا چې دفن که د قبر نه به خوشبویې تلې شاګردانو به خاورې چولې خلکو به تختولې بیا به یې خاوره چولې بیا به خلکو تختولې نو شاګردانو یې خدای ته سوال وکړو وی تره د کرامت ښکاره کې او موږ په هغه مخته یو خاورې اچو نو بیا یې پې لرګي کېښودل او هغه خوشبویي بنده شوه دې عالم دا کتاب لیکلی دی نو موږ په پاکستان کې د دې کتاب نظام غواړو د چا نظام غواړو د دې کتاب نظام غواړو
د قرآن او د پیغمبر د احادیث و نظام. نو اوس به موږ دې نظام ته مخکو که شاکو به جواب راکوي. مخکو یو خلک بعضې خلک اعتراض کوي وی د مولا خو 15 کاله حکومت تیر شو، غل نه خو پکې لاس پرې نه شو او نه قاتل ته سزا میلاو شوه. زمارونو دوه خبرې دي. یو نظام قانون بدلول دی. قانون د ملک اله بدلیږي چې په قومي اسمبلی کې اکثریت راشي. هغه اکثریت چې تر څو نه راغلی نه کېږي. د صوبې ډېر محدود اختیارات دي او صوبه کې مونږ په هغه وخت کې شریعت بل پیش کړی او شریعت کونسل زه په خپله ممبر وم. دا حزب بابل زما د لاس نه وتلی زما او په اسمبلی کې دفاع ما کړې ده ځکه چې هغې کې زه ممبر وم. نو د مخالفینو چې کله اعتراضونه کول نو مشرانو یې دفاع توکه نو په صوبایي اسمبلی کې دفاع ټوله ما کړې ده. قسم په خدای قسم مې راته بخاري په مخ کې وخوړ. هغې کې د قرآن آیاتونه بسم الله چې کله دا مونږ ټیبل کړو او سپیکر کېښود او دا خلک راغلل وزیر قانون کله پیش کړو دې خلکو دا چې نن درته چغې وایي جماعتونو له پیسې ورکوي. دې خلکو دا حزب بل اوشلو او پې د پاسه ګرځېدلي دي. خیال دی راته دا ظالمان هغه وخت سره هم دا ظلمونه دوی کړي دي. نو د صوبې ډېر محدود اختیارات دي. نو بالکل قانون علماو نه دی بدل کړي، هغه اکثریت نه دی راغلی. خو الحمدلله معاشره سناسه اسلامي وه. زمونږ په وخت کې د ګرانۍ اندازې ته وګوره، کرپشن پکې دومره نو لکه دا اوس چې دی، رشوتونه پکې نو، فیصلې په میرټ کېدلې، نوکرۍ په میرټ میلاوېدلې، وزیران ممبران د ته هر وخت میسر او د وزیر اعلی زمونږ دراني صاحب په ځای کې به مونږ د جمع منځونه کول. په روژه کې به د وزیر اعلی په هاوس کې د تراویح کېدلې او حافظ اخترعلي به پکې امامتي کوله او ختمونه به پکې کېدل. د خدای فضل د ډېر حده پورې معاشره ټیک وه. ستا زکات پیسې صحیح لګېدلې، ظلم پکې نو، کرپشن پکې نو او ډېر حده پورې الحمدلله معاشره ښه شوې وه. او انشاءالله چې دې ځل راشي تاسو به ووینئ دې ځل چې که خیر او دې ځل فضا بیا بدله ده. دې ځل خدای راولي ډېر حده پورې به خدای پاک ستا معاشره ټیک کوي که خیر انشاءالله العظیم. خورد برد به نه، خرسون به پکې نه. نو زما وروڼو د دې کتاب نظام او د قرآن نظام دا مونږ خو ګوره د پیغمبر علیه السلام امتیان یو او د خدای بندگان یو او د انسان د قانون نه ښه قانون کم یو دی چې انسان یې دله جوړ کړي که خدای او رسول دله جوړ کړی وي. خدای او رسول هغې دپاره محنت پکار دی، هغې دپاره کوشش پکار دی چې معاشره د جرایمو نه او د بدامنو او د فسادونو نه خدای پاک خلاصه کړي او خدای پاک دا معاشره محفوظه کړي. ښه جناب، بل دې حدیث متعلق ته ضروري یو څو خبرې کوم. باب قول الله عز وجل وندعو الموازین القسط لیوم القیامه. امام بخاری رحمت الله علیه دا باب ولې کېښود. دا هغه زمانه کې یو ډله تېره شوې وه، هغې ته معتزله وې. د هغوی یو څو ګنده عقیدې وې، لکه دې زمانه کې هم د خرابو عقیدو خلک شته. نو د معتزلو یوه عقیده دا وه چې د قیامت په ورځ باندې دا کم تله د میزان د په هغې کې وزن کېږي نو دا نشته، د عمل وزن نشته. دا د هغوی یو عقیده وه. نور هم ډېرې وې، وی سورات پول سورات وی نشته او د قبر عذاب نشته. د هغې د عقل بنیادو چې بس عقل یې کم شی منه، هغه یې منو چې عقل کم څیز نه منه، بس د هغې نه به انکار کو. پول سورات نشته، د قبر عذاب نشته، کرامت د اولیاء نشته، د نبی اسلام د ګوتو مبارکو نه اوبه به دې معجزې له دې نه به انکار کو. قرآن شریف کې راځي اقتربت الساعة وانشق القمر، د سپومۍ د شلېدلو معجزه، د هغې نه به انکار کو. بنیاد یې په عقلو. نو وی وزن د اعمالو نشته. ولې نشته؟ وی ځکه چې د اعمال خو په سترګو نه ښکاري، لاس کې نشي لیدلی. مادیات چې کوم شی مادي وي هغه تللی کېږي. دا خو یو عرض شی دی، نه په سترګو لیدلی کېږي، نه لاس کې نیولی شي، نه تیلی کې اچولی شي، دا به څنګه تللی کېږي؟ یوه. دویم وی په ټول کې فایده څه د خدای پاک تاسې معلوم دی. نو امام بخاری رحمت الله علیه د هغې په نظریه او په عقیده رد کوي او د قرآن او د حدیث په رڼا کې پرې رد کوي. نو دې آیت راوړي چې وندعو الموازین القسط لیوم القیامه، موږ به د قیامت پر ورځ د انصاف تلي کېږو. د دې آیت نه معلومه شوه چې وزن به کېږي. او دویم حدیث یې راوړه کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، چې دا دوه کلمې به په وزن کې د قیامت پر ورځ په تله کې درنې وي. نو معلومیږي دا چې تله هم شته، وزن به هم کېږي او څه شی به دروړي او څه به سپکي. امام بخاري خو دا خبره وکړه. او نور علما زمونږ لیکي وی د دې عقلي اعتراض جواب دنه درکوم.
وی چې ته دا وی چې اعراض لا وجود نشتا. نو د دې ګڼ جوابونه دي، خو آسان جواب یې درته کوم. د دې زمونږ چې څوم اعراض دي د دې عالم، هغې له په آخرت کې عالم مثال چې ورته وایي هغې له وجود شته. مونږ چې څومره دلته دا اعمال کوو د دې هلته وجودونه دي، هغه وجودونه به خدای راوالي او په تله کې به یې کېږي. لکه دې مثال در کوم. نبی علیہ السلام فرمایي وی ما پیوس کل چې ما نه زیاتی شو، حضرت عمر له مې ورکل. وی صاحب تعبیر یې څه دی؟ وی دا علم دی. علم اوس علم خو دلته وجود نه لري، علم دا خو یو عرض دی لیکن هلته شکل د پیو دی. یا نبی علیہ السلام فرمایي وی چې ګډ به خدای راولي د قیامت ورځ، یحیی علیہ السلام له به چاړه ورکړي، هغه به حلال کړي. وی دا څه شی به ګډ؟ وی دا به مرګي. مرګ یو عرض دی، دلته مادي شی نه دی، جوهر نه دی، او هلته کې مثال دی د مرګ، هلته د ګډ مثال دی. دارنګې نورم شته. وی ما خلق ولیدل په کمیسونو کې، وی حضرت عمر فاروق مې چې ډېر اوږد کمیس یې اچولی. وی صاحب تعبیر یې څه دی؟ وی دا دین دی. دین اوس دین خو یو عرض دی، مادي شی نه دی، لیکن هلته کې شکل د کمیس دی. نو چې دا موږ څومره اعمال کوو، د دې ټولو اعمالو هلته وجودونه دي، هغه وجودونه به خدای پاک راولي او په تله کې به یې واچوي. اوس غواړو سوال هم نه پیدا کېږي، ښه ځکه سوال نشته چې اوسني تله څه ته وایي؟ تله دې ته وایي ما یعرف به مقادیر الاشیاء، چې د شي مقدار پې معلومیږي. نو اوس خو نن سبا اعراض هم تللی کېږي، ترمامیټر په خوله کې کېږي، د هغې نه حرارت معلومیږي که نه چې څومره سنټیګریډ دی. او یا جذبره رواني، هغه بلندي دا خو هغه معلومیږي په یو آله. رفتار د جز څومره تیز رفتار دی. زلزله معلومیږي هلکه 6.5 او 7.2 وغیره. نو دا زلزله خو یو عرض دی، د هغې مقدار نن سبا داسې آلات دي چې د هغې پته لګي. یخني، ګرمي، سیلی، زل، دا ټول تللی کېږي. تلل دا چې مقدار یې معلومې. نو چې اوس انسان داسې آلات ایجاد کړل چې اعراض غیر مادي څیزونه پې معلومیږي، نو څه مو خیال دی رب العالمین سره به داسې آلوي که به نه؟ ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه یو خبر اورېدلی، ډېر لوی فلسفي عالم و. وی د دې معتزله دا خیال دی چې د قیامت په ورځ به زموږ د ګوړې د منډۍ تله پرته وي او دا عمل به پې تلي. نو ځکه دوی د اعتراض کوي. په دې خدای خبردار دی چې وزن به کوي، څنګه به کوي. خو مونږ ته الله مثال هغه راکوي چې کوم باندې مونږ پوهېږو. نو میزان تلی ښودلې ده. هلکه وي سلی وزن کې خدای ته خو هسې معلوم دی. نه، لئلا یکونه للناس حجة بعد الرسل، چې څوک دا ونه وایي چې زما نیکي کمه و دا زیاته و کمه ولې شوه، او ګناه مې کمه و دا زیاته ولې ولیکلې شوه، چې په خلکو باندې حجت قایم شي. دا تله د میزان زما رونو دا به کم ځای وي. لومبې چې خلک د قبرونو نه پاسي لومبې، نو هر چا ته به خپل عمل دا شي، چاله په ښه شکل او چاله په بد شکل کې دی به روان شي. بیا به د هر پیغمبر حوضي حوض. زمونږ د خپلې پیغمبر د حوض نوم کوثر دی. هغې نه مخکې به عملنامې راشي، چاته په ښي لاس او چاته په ګس لاس کې. او بیا لوی پل دی، پل سویرات ورته تاسو وایئ. دا سویرات په خپله پل دی او په جهنم د پاسه دا پل دی. او بېشکه زمونږ حدیثو کې راځي چې د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی. نو بغیر د خدای د فضل نه پې سړی پورې وتی شي نه. بوډۍ ته جړل، انوسي ورته وی بیبي ادې ولې جاړې؟ وی یاره ملا صاحب نه مې واورېدل چې ډېر نری پول دی او د تورې نه تیره دی او زما خو خپې خوږېږي، زه پې څنګه ځم؟ انوسی ورته وایي وی ادې ولې جاړې؟ دې غاړه کښېنه، هلته د پلار کور دی څه مزه که نه؟ دې غاړه کښېنه څه له ځې؟ نو دا پکې نشته چې مزه. هلته اختیار ستا نشته، اختیار د پروردګار دی. یا دوزخ دی یا پور جنت دی. نو پل صراط ته مخامخ به تله لګېدلې. بل اختصار راته یم وخت زیات پوړی. نو هغه تله به څومره غټه به وړه ده که غټه ده. نو حضرت داود علیه السلام الله نه سوال وکړ، وی ما ته دا تله وښایه. وی دا خو ډېره غټه ده. وی نه الله وښایه راته. نو چې څنګه ولیده نو بېهوشه پرېوته. نو چې هوش کې راغی، چا دې تپوس وکړ وی څومره غټه وه؟ نو په جړو وی دومره غټه وه چې که دا ټول اسمانونو ځمکې په یو چابړي کې واچی نو یو پوټې ځای کې به ځای شي.
نو خدای زما په عمل به دا څنګه ډکېږي؟ نو پروردګارو فرمایل وی چې زه چاله توفیق ورکم نو په یو کجوره موله ډکولی شم، دا موله غټولی شم. دا تله به نیولی چی حافظ ابن حجر لیکلی دی فتح الباری کې، وی جبریل علیہ السلام هغه به تلې ډنډه نیولی، دا جبریل علیہ السلام د تلې ډنډه به نیولی او الله به په خپله نگرانی کوي پروردګار. او آدم علیہ السلام به مولاړي ځکه بچو سره حساب کیږي، او چې د کم پیغمبر امت سره حساب کتاب کیږي هغه پیغمبر به مولاړي. اسرائیل علیہ السلام به مولاړي ځکه د خلکو نه روحونه استی دي او ملک الموت ته، او جناب کرام الکاتبین فرشته به مولاړي، او زمونږ امت ته به زمونږ ښکلی پیغمبر ولاړي. دا تله به دا به ولګېږي. حساب کتاب به ډومبې چا سره کېږي؟ زمونږ امت سره. حضور پاک فرمایي مونږ خیري امت یو، حساب به مونږ سره مخکې کېږي. ټول وایي الحمدلله. چې حساب وشي نو چې د چا تله د نیکو لاندې شي په ده به اعلان وشي جنت ته دې ځي، او چې د چا د نیکو تله سپکه شي نو اعلان به وشي چې ډېرې دوزخ ته ځي. نو ندعو الله وکیدو الموازین القسط لیوم القیامه. موازین دا جمع د میزان ده، لکه مجاهیل جمع ده، لکه مصابیح جمع ده مصباح. نو سوال کیږي چې دا جمع ولې راوړه؟ نو دا تفخیمن تفخیمن یا څوک وایي د هر قوم پله تله ده، یا په اعتبار د کثرت د موضوعاتو. او القسط صفت ته د موازین، نو مصدر صفت د مفرد مثنی مجموع واقع کیږي. او لیوم القیامه لام په معنا د فی فی یوم القیامه. یوم نا مصطلح ورځ نه مراد، مطلق وقت مراد دی، او قیامتون معدول د قائمتون نه دی. وان اعمال بنی آدم و قولهم یوزن، دا مدعا ذکر کئی کہ اعمال د بنی آدم و خبری بے وزن کیگی. اعمال جمع قول مفرد، ولی اعمال پا جوارحو کیگی اندامون گرن دی، او قول پا جبہ کیگی مفرد دا، دا بتلی کیگی. لیکن بعد اتخاص دی، لکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی پیغمبران و معصومین و معشومان داغی وزن بنکیگی، او دا ٹک تا بالکل. ذکا او یا ذرا کسان حضور پاک وی دا فرمائی وی دا بغیر حساب بیکی، او دی او یو ذرو کې با هر یو کس سره او یا ذره مرګري وي، او بیا د درې لپې به خدای جنت ته ورغورځوي. نو انشاءالله چې دې درېو لپو کې به خدای مونږ راولي که خیر انشاءالله. او کافران بعض علما وایي د کافر وزن نشته، فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، لیکن راجح دا چې وزن اشته. بل ځای کې راځي اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. نو خلود خود کافر وي. او لا نقیم لهم دا چې وزن سا مرتبه بینی. وقال مجاهد القصاص العدل بالرومیه. قص ذکر فی امام بخاری طریقه دا چې د لغت شرح کوي، نو بل دی نه د قرآن لغت روباسي، عدل ته وي په رومیه ژبه کې. ویقال القسط مصدر المقسط. نو دا طالبات په پیوم سوال کیږي چې مقسط خو اسم فاعل د مزید او د قسم مصدر د مجرد دی، څنګه د مصدر شو؟ نو څوک مصدر المصدر، او څوک وایي چې نه د اصل ماخذ ذکر کا قسط. مقسط مصدر اقساط، او اقساط ماخوذ قسط، وهو العادل واما القاسط فهو الجاري. دا فرق د مقسط او د قاسط په منځ کې کوي. امام بخاری وی چې د مزید نو مستعمل شي په معنا د انصاف ته، ان الله يحب المقسطين، او چې مجرد نو مستعمل شي په معنا د ظلم، اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. او نور علماء وی چې لا فرق په مصدر بنا دی، مصدر قسط انصاف او که مصدر قسط بیا ظلم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم. دا حضور پاک محدث دخا دا نبی علیہ السلام پا صحاباو کے 15,300 او یا احادیث سے نقل دی. قال دی فرمائی چی او فرمائی نبی علیہ السلام کلمتانی دو خبری دی، اغت نحات کلمت دنا مراد. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا حبیبتان للرحمن، اللہ تا محبوبی دی. و دکا دا خود صفتون دی، او دا اللہ خپل صفتون خوخت دی. زکا خپل صفت کوم مال گناہ دا، لیکن اللہ گوری خپل صفت پا خپل کئی. نبی علیہ السلام فرمائی لا اخشی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. خفیفتان علی اللسان پا جب آسانی دی، ولی آسانی دی. دا طالبان پی پیگی پدے کے مبنی نشتا، پدے کے غیر منصرف نشتا، پدے کے فعل نشتا، او اغلا تنافر کلماتو سخت یا قریب المخرج کلمات،
مستشزرات وغیرہ هم پکې نشته، او ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي. ولې؟ ځکه د خدای خوښې دي او د خدای صفتونه دي. یو دی سبحان الله و بحمده او بل سبحان الله العظیم. او مختصر معنا به وکم. سبحان الله معنا بس کوم حاصل د معنا چې الله د هر عیب نه پاک دی. و بحمده معنا څه چې څومره ښکلي صفتونه دي دا ټول الله له ثابت دي. او سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی او العظیم په ذات او په صفاتو کې لوی دی. نو دا دوه کلمې دي. یو حدیث کې راځي چې څوک یو مجلس کې کینی او بیا آخر کې د الله تسبیح وایي، د مجلس کې کتم غلطۍ شوي هغه به ورته الله معاف کړي. او د سبحان متعلق یو پوټینۍ خبره درته کوم، نو بس کوم درته دا سبحان د دې معنا چې الله د هر عیب نه پاک دی. نو حضرت یوسف علیه السلام چې کله بادشاه شو د مصر، دا بادشاهی چې ده که نه ما ته پکې بیا بیا د خپلې خبرې را یادېږي. دا بادشاهی چې ده یو ځل چا بوتلی بلی شکور خان خو بډېرې جلسې وي په دې روز کې، خیر دی لږ د یو پوټې سار شي. واقعي دا ګران کار دی، په ما تېر شوي دي که نه د ورځې باندې 1419 جلسې کولې. خو دا د خوشحالۍ جلسې دي د دې انشاءالله العظیم. نو یو ځل چا بوتلمه پېښور ته تقریر له، نو ما باندې شرط ولګوي د رور مې واده دی خو سیاسي خبرې به پکې نه کوې. مې ولې؟ وی چې ځکه به نه کوې چې زما ته پلار او ترونه مې ټول د نورو پاټو دي. نو مې چې مولود پکې کوو نو هغې وي چې د الیکشن را روان یم دغسې ورځې شپې وي. نو دا ته په چل ول ملا راولې او سیاسي خبرې پرې کوې بانې جوړی. نو ما ته وی غم راته جوړېږي ګورې که سیاسي خبره دی وکړه. وی بل لوی شرمول به راته جوړ او په دې ځای کې به وال ټکول شروع شي ځکه وی ټول د مختلفو پاټو دی. مې زه نه به کوم، انکار مې وکړو خو مجبور یې کړم شاګرد مې چې لاړم سینګا تقریر مې د واده وکړو د بوډنۍ پول سره. نو مخامخ مې برګه جنډه ولیده. نو مونږ چې برګه ووینو بیا کوم ځای صبرېدی بیا مړه سودي. نو برګه جنډه مې ولیده خلکو ته مې وروړو داسې کار دی خفه کېږئ مې په ما باندې خو دې ملا صاحب پابندي لګوله چې سیاسي خبرې به نه کوې. خبره مې په نسته کې کوم یو کس وي دا سیاسي خبرې به نه کوې. پرې شکور شاد ما وی ښه ده نه کوم خو یو خبره به مې وکړه. ما وی داسې کار دی چې ټول مسلمانان یې مې دا دعا خو به کوی چې خدای پر وطن کې د قرآن و سنت نظام راولې. یو مې لاس اوچت کې نو په هغه صدر مې موله لاس اوچت کړ. مې سیاسي نه کوم خو دا دعا خو به کوی که نه چې خدای دې په دې وطن کې د قرآن و سنت نظام راولي. مې چې څوک دا دعا کوي لاس اوچت کې جومات ته ګورې مې دوکه به سره نه کوی خدای به مو وایي. نو په هغه مې لاس اوچت کړ او مې محنت هم د قرآن و سنت نظام له کوی که نه کوی خو مې بیا خو کافر کېږې. وی کو به لاس مې پې اوچت کړ. مې ده کاکا سیاسي خبره مې درته وکړه او مې تړلې اوسه که په ځان پوهېږې. نو ما ورته ویم مې سیاسي خبره ته نه کوم خو یو ټکی ته ویم مې دا اوټ عبادت دی. ګورې دا تاسو ته ویم چې اوټ عبادت دی، دا فضول شی نه دی، اوټ عبادت دی. او دا به نه وی چې ما اوټ واچو نو غاړه مې خلاصه شوه چې اوټ ته واچو نو ستا کمپیوټر شروع شو چې اوټ ته جومات له ورکه او که مندر له دې ورکه کمپیوټر دې شروع شو. نو که اوټ ته جومات له ورکه نو د ثواب کمپیوټر دې شروع شو، او که اوټ ته مندر والا له ورکه نو کم کمپیوټر دې شروع شو د مندر. او که ته وی ناچوم نو بیا مجرم کېږې. ګورئ وګوره پکې دواړو کې چې کم پکې ښه دی هغه له به خامخا ورکې. ولې که هغه تا استعمال نه کړه او ګنده اوټونه استعمال شو غلط سړی وځي نو بیا دې ګناه کېږي. مې اوټ عبادت دی. ګورئ دا راته حقیقت دی. ښه نو اوټ چې عبادت شو نو ما عبادت چې سړی کوي نو ښه دا ده چې یو 2 رکعته نفل او 10 وله وکړي. مې هر چاله چې ورکوې د کتاب درته نه یم چې ملا لی ورکې خو مې چې اوټ له ځای نو مې دا کار به وکړې چې لاول به 10 وکړې بیا به یو 2 رکعته نفل وکړې. او چې مې کله هغه بوت ته ورشې نو ګورې هلته هېڅوک نشته، نه فضل رحمان صاحب شته او نه اسپندیار خان شته او نه پلانکې شته، یو خدای دی یو ته. نو مې خدای په سر حاضر کا نو چې کومه نښه دې خوښه یې هغې ته ووایه. یو بابا پاڅېده خو سم په پښتو کې ووایه چې په کتاب یې ووایه. نو ما یې ګوره پته وایي چې ځکه اودس هم را باندې کې او مونځ هم 2 رکعاته را باندې کې او بیا خدای هم په سر حاضر کا. نو زه پاګل یم چې بې د کتاب نه بل چاته ووایم. نو خدای چې حاضر په سر کې او دا سوچو کې چې الله د قیامت پر ورځ به مانه تپوس کې نو رښتیا راته وایم که دا ګوته دې بغیر د کتاب نه بل خوا لاړه انشاءالله مغې له باندې. نو دا مې دې پورې وي. او ګورې یو بله خبر هم درته کوم
مونږ پیغمبر علیہ السلام په حقیقي سچه معنا پیغمبر پیژندلی نه دی. ګورئ اسنګه هم پویم مونږ حضور پاک خو په دې پیژنو چې دی معلم د انسانیت دی او ټول انسانیت ته عقیده او عمل او اخلاق ښودلی دي. په دې پیژنو که نه؟ په دې هم پیژنو چې حضور پاک داعي خلکو له دعوت الله ورکړل. په دې هم پیژنو چې نبی علیہ السلام مبارک مجاهد او عظیم. لیکن په دې مو نه دی پیژندلی چې نبی اسلام ګورې خلیفة المسلمین مو مسلمانانو خلیفه و که نو؟ مونږ په هغه حیثیت نه دی پیژندلی. دا خلافت دا د ملا حق دی، دا د هغه چا حق دی چې ملا ودرئ درته. بهر کیف یوسف علیہ السلام چې کله منصب لراغی نو قحطو، نو خلق براتل غلیله، نو هغه چې څوک د سټور مالکو هغه به ورشه یوسف علیہ السلام نه چټ راوړه نو غلبه درکو. نو چټ به یې د ده نه وړه دله یو من ورکه، دوه منه ورکه، درې منه ورکه. یو سړی راغی یوسف علیہ السلام چټ ورک حلال غلی یوړه. دا سړی بلوز بیا راغی بیا یې چټ ورکه بیا غلی یوړه. بلوز بیا راغی هغه سټور والا ورته ویل که ته پې څه کې خرڅی که څه کې ورشه یوسف علیہ السلام نه چټ راوړه نو در کوم دله. یوسف علیہ السلام نه بیا راغی هغه وی دا ته څه کې روزانه راځي او مانه لیکل اخلي. وی صاحب ولیکه راله. وی نه ته پې کې څه؟ وی صاحب ولیکه ګنې که ځان مې د توخو نو چې څه غواړم راکې به دا ټول سټور به راپسې ولیکې. قلم یې کېښود وی اوس راته ځان وښایه. وی مه کوه ګوره. وی نه وښایه ځان. وی ښه زه هغه ماشوم یم چې په تا زلیخې الزام ولګو او ما د مور سینه خوړه هغه مې پرېښود او تا له مې صفی کړې ده. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. نو چې هغه ماشوم وی ما دله صفی کړی نو یوسف علیہ السلام قلم ورکو وی ځان له ولیکه چې څومره غله لیکي ولیکه. نو الله ورته وی وی دا دې څه وکړل که دا ټول سټور ولیکي نو بیا به څه کوې؟ وی الله زما صفی یې کړې ده. که ده الزام په ما لګېدل وی خو زه تباوم. د پیغمبر په جامه چې لګې الزام ولګېد بیا څوک دعوت کم دی مني؟ زه خو غر کومه دا خو ده زما صفی وکړه جامه محفوظ شوه. نو وی ښه په دې خو چې ستا صفی وکړه خوشحاله شوې قلم دې لاس کې ورکه. وی چې کم بنده زما صفی بیانوي نو قیامت پر ورځ به قلم ورنه کم چې لیکه ځان پسې کم جنت لیکې. سبحان الله لفظ دا الله صفی ده. ښه نو بس دا څو خبرې مې عرض کړلې. رب العالمین دې د حاجي صاحب حاجی جمعه خان صاحب د بچو دا خدمت قبول کی، دا مدرسه د الله کامیاب کی. او بیا درته ویم ټولو ملګرو ته چې دا ډېر زیاتې د دغه ورځې دي، د محنت ورځې دي. نو تاسو به ټول کوشش کوئ، محنت به کوئ، کوڅه په کوڅه به ګرځئ، خپل زنانو باندې محنت وکړئ، په جنکو باندې محنت وکړئ، په لوڼو محنت وکړئ او تربیت ولا ورکړئ، ټریننګ ورکړئ. ګورئ عموما وال مونږ په ښځو خورو، زنانه به پوهوې، دوی له به چل ښایې، په طریقه باندې به پوهې. مخکې ورځو کې مې یو ځای کې واورېدل، یو ځای کې مولانا ډاګی مولوي صاحب بوتلې و، هغه هغه زوی ولاړ دی الیکشن ته بیان دپاره. نو هغه هغه زوی یو عجیبه خبره وکړه. وی مونږ مخکې بابا ولاړو، یو ښځه راله، وی چې دا تاسو څنګه مولیان یې؟ مې چې ولې؟ وی ستاسو وټونه دونه لږو، د هغې وټونه ډېر و ستاسو لږو. مې چې دې څه مطلب؟ وی چې زه ورلم، وی ما ورته وی چې کتاب والا وټ راکړه. وی چې راته وی چې هغه خلاص شوي دی او د لاټین والا شته. مې چې اوس خو یوازې نه شم چې د هغه لاټین والا راکړم. داسې ګورې هلته کې ګڼ کپانې ښځې ناست دي. نو دا به لږ یو پوټې هوښیارېږې به او محنت به کوئ انشاءالله. نو ما درته مخکې وي چې تاسو ووټران فقط نه یې بلکې تاسو کارکن یې. ښه نو تاسو محنت کوئ چې حاجي صاحب هم پاس شي او پلی شکور خان هم پاس شي او په اکثریت پاس شي. الله دې ټول علماء کرام د هغوی منتخب نمایندگان کامیاب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.